طالبانو ته علم زده کول او طالبانو ته تدریس کول دا لکه مال چې د خدای تعالی په لار کې خرج کوي. الله جل شانه دې د مولوي صاحب مبارک په عمر کې نورم برکت واچوي. واقعي چې د هر قسم ته تدریس هم کړی ده او تصنیفات هم شروع دي او الله جل شانه د ته علم هم ورکړی ده او معرفت هم ورکړی ده. الله جل شانه دې موږ تاسو ټول په دغه شان د علم باندې مزین او ښایسته کړي. اوس د پروګرام په دې برخه کې زه درخواست ورکوم حضرت علامه مولانا غلام حضرت صاحب غلام ته چې هغه د سټیج مخې ته راشي. وینه مې جوشونه کړې د عشق لاله رګونو کې، وینه مې جوشونه کړې د عشق لاله رګونو کې، نه غواړم مرګ د بېلنګۍ په پالنګونو کې، نه غواړم مرګ د بېلنګۍ په پالنګونو کې. واوره ای خوارجي کافره په حق دین زه مسلمان یم، ای ما امتي د محمد آخر زمان یم. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره رساله، نعره رساله. علماء حق، علماء حق، اولیاء حق. بارك الله. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا تسليما. درود شريف سلم وصل عليه. شوق سر درود شريف. د جناب صدر مجلس پیری طریقت والدی المکرم و مشفق الاعظم شیخ الطریقت فخر الفقراء والزاہدین خواجہ خواجگان جناب خواجہ صاحب او زمونگا د محفل رونق و خایست و زینت بلبل چمنستان مصطفی فخر الشعراء والمداحین حضرت العلامہ مولانا ظفر گل خادم صاحب ندوی په اجازت باندې او د جناب خواجہ سے مبارک په امر و ارشاد ما مخکې عرض وکړه چې زه به څلوېښت ورځې کېږي چې بیانات مې نه دي کړي او ما نه بیانونه یاد وتلي دي، خو د هغوی د خوا نه ارشاد او امر داسې و چې مونږ ته د حرمین الشریفین ډېر ښکلي سفر دا خپله واقعه بیان که بس دا به ستا تقریر شي د هغوی ارشاد پوره کوم. رب ذوالجلال لره حمدونه دي او شکرونه دي چې په دغه ښکلي سفر سعادت ما ته درېیم کرتې را نصیب که او بیا دا سفر داسې ښکلی سفر و چې زه وایم چې دا په ډېر قیمت باندې داسې سفر چې په دې ځل باندې مونږ وکړو نو دا نه میلاویږي.
هغه سفر کې چې مخه کې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په دې خپل وطن باندې څوک ورځم کېږي او د مبارک د هر انسان د اخلاص او د مینې موافق هغه ته مېلمستې کوي هغه د سرحداتو قصې پرېږدم او د ریاض او د هغې نه مخکې د علاقو بیان پرېږدم طائف شریف ته چې موږ ورسېدو ټولو نه اول مخکې د میقات د قرن المنازل نه ما خپلو رفقاو ملګرو مخلصینو ته دا وویل چې په طائف کې د نبي اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم یوه ښکلې غذا شوې ده او راځئ چې په تالاش باندې هغه غذا او هغه میدان او هغه معسکر پیدا کړو که څه هم دور حاضر بعضې خلکو هغه مواضع موږ نه پټول خو په ډېر تالاش باندې موږ هغه هدف ته ورسېدو په کم میدان کې چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د کافرانو د زړې قلعه د طائف هغه زوړ جدار او دیوال او آثار او د هغې نه وړاندې چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم شل ورځې په کم میدان باندې او په کمې غونډۍ باندې هغلته د کافرو دپاره پیرې کړي وي په هغه ځای باندې یو ډېر عظیم مسجد جوړ شوی دی او دا مسجد د ترکانو د وخت نه یو ډېر لوی مسجد دی او هغه بهترین ځای دی چې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د خپل مدفن دپاره مقرر کړي وو کله چې د عبدالله بن زبیر رضی الله عنهما او د حجاج ابن یوسف او د عبدالملک ابن مروان درمیان کې نزاعي اختلافات رالل عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د تره زوی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د مبارک یو ځل خپلې سینې ته رانږدې کړ او بیا یې د اللهم علمه الحکمه دعا ورته وکړه چې الله ده ته حکمت ورکړي او یا ده ته د قرآن کریم د تفسیر علم ورکړي هغه عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د دغه نزاعي اختلافاتو په دور کې د طائف دغه معسکر د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم غوره کړه په هغې باندې خیمه ووهله او په هغې کې تر مرګه پورې خپلې شپې تېرې کړې تر څو چې په هغه ځای کې وفات شه او د دغه مسجد په آخري حصه کې د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما مزار مبارک دی موږ د هغې سلام وکړ او هغلته یو عظیمه مکتبه د ترکانو د وخت جوړه ده چې یو ډېره ضخیمه او عظیمه او ډېره غټه مکتبه وه او د هغه مکتبې تسمیه هم د دغه مبارک شخصیت په نوم باندې شوې ده مکتبة ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بیا هغه مکتبې ته لاړو د هغې نه بیا موږ روان شو او کله چې قرن المنازل ته لاړو میقات هغې کې احرامونه وشو د احرام د تړلو نه بعد ما یو څو واړه واړه ماشومان ولیدل چې د عمر نه ډېر کم وو او خپلو میندو په غېږو کې نیولي وو او هغوی ته هم دا سپین لنګ او د احرام جامې اچولې وې نو ملګرو خو دې ته ټینګې نه شوې ویې ژړل چې الله د احرام دا صحنه ته داسې صحنه ده چې انسان ته د قیامت د محشر صحنه ور یادوي که څوک خان وي او که څوک ګدا وي او که څوک مالدار وي او که څوک کبرجن وي او که څوک غریب وي خو چې د رب ذوالجلال د بیت شریف د حرم په حدودو ورځي نو دی به دا ګنډل شوې جامه لرې کوي دی به پرتوګ نه اغوندي دی به قمیص نه اغوندي دی به سر نه پټوي دی به په خپو کې عظم الناتی فی وسط القدم چې کعب دی هغه به نه پټوي گویا کې دی به خپې هم لخپې وي نو د اله العالمین د بیت په حرم به ورځي چې بیا موږ لږ مخکې لاړو
نو بیا هغه تنګی د حنین راغی په کوم تنګي کې چې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په صحابه باندې کافرانو غشي ورولي او د هغې موږ سره ګاډۍ وه هغه ګاډۍ مو ودرولو او هغه ځای باندې د کجور یو باغ دی چې د هغې مونږ ته پته راکړې وه د هغې نه مخکې چې لاړو جعرانه راله په 20 کیلومتره کې حرم شریف ته جعرانه ده جعرانه هغه ځای دی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم پکې د حنین د غزا غنیمتونه تقسیم کړي وو او د دغه ځای نه رسول الله مبارک د عمرې احرام تړلی او دا هغه ځای و چې رسول الله مبارک په دغه ځای کې وو او د دغه پاس قبیلې د بنو سعد بیبي حلیمه سعدیه او د هغې سره نورې زنانه د مسلمانانو په جیل کې راغلي وي او یو شخص د بیبي حلیمې سعدیې چې پیژنده یې نه هغې طرف ته دا اراده لرله چې دا به زما وینځه شي هغې ورته وویل چې دا کم چا په اتباع کې چې ته راغلی او ته د هغه ملګری هغه زما بچی دی صحابي په منډه راغی رسول الله مبارک ته یې ویل ته یو زنانه په قیدیانو کې داسې خبره کوي وی دا خو د حلیمې سعدي دا خو د بنو سعد قبیله ده دا به بی حلیمه سعدیه وي خپل څادر مبارک یې خور که او ودرېده بی حلیمه سعدیه یې پې کېنوله د خادم صاحب مبارک هغه شعر رایاد شو 1400 کاله مخکې چې کوم حال و سمدستي را وړاندې شو سترګو زما ته چې کله حرم شریف ته لاړو کمرې د نیولو نه بعد د عمرې په اراده باندې د رب کائنات د رعب او د دهشت نه ډکې کوټې ته مخامخ شو هغه دعواتو شول طواف باندې شروع شوه د حیا نه د انسان سترګې بره نه پورته کېږي انسان ځمکې ته ګوري خو د طواف د خلاصي نه بعد کله چې ملتزم شریف ته رالو او باب الکعبې باندې ملاسونه کېښودل هغه الفاظ زما د خولې نه په چغه باندې ووتل اللهم انا عبدك وابن عبدك وابن امتك واقف عند بابك یا الله زه ستا بنده یم یا الله ستا د یو بنده زوی یم وابن امتك واقف عند بابك ستا درشل کې ولاړ کاته طواف نه بعد صفا غونډۍ وه د مروه په منځ کې ساعي هغه وګردشه وشول د عمرې د تمام نه بعد بیت شریف کې مونږه 2 شوه روزه تېر کړل زما دا ډېر ارمان و چې 2 کره تللی وم خو دا روډونه هغه روډونه نه دي په کومو چې محمد مصطفی رفتار کړی و پې مزلونه یې کړي وو زما بعد د زړه کې ارمان و چې کاش داسې یو سفر جوړ شي چې سړی د رسول الله مبارک د هجرت په لاره لاړ شي او خوب کې یو کرتې په دغه لار تللی وم خو په ویښه نه وم تللی کله چې د حرم شریف نه روانګي وه زما د ساکوټ ملګري وو په هغوی کې د یو رفیق ژړا او هغه ویلا د تېرېدو نه ده چې مونږ 3 ملګرو هغه ځای کې نیولي وو خو هغه چغې وهلې
مونږ به تسلي ورکوله هغه به چغې وهلې 30 کیلومتره مزل چې وشه د مدینې منورې په د عامه راسته باندې د بیبي میمونې رضی الله تعالی عنها چې د امهات المؤمنین نه د رسول الله مبارک بیبي ده په دغه ځای کې د هغې د سړک په غاړه باندې مزار دی د هغې نه چاردیوالي تاو ده او د هغه بهترینه بیبي ده چې هغه بیبي چې د چا په کم ځای باندې کوژدن شوې ده او بیا یې په کم ځای باندې نکاح او د واده شپه جوړه شوې نو د هغه بیبي ده چې په مقه ځای باندې واپس دفن شوې ده رسول الله مبارک را روان دا احرام په حال کې په دغه ځای کې نکاح شوې وه واپس د حلت په صورت کې په دغه ځای کې بنا شوې وه او بیا څه کلونه بعد بیبي میمونه رضی الله عنها دغه ځای ته چې راله او خیمه یې په دغه ځای ووهله ځکه چې د صحابو عادت دا و چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په کوم ځای غرمه تېره کړې وه دوی به هلته غرمه تېروله او چې کوم ځای به یې مونځ کړی و هلته به یې مونځ کوو چې چېرته به یې شپه وه هلته به یې شپه وه د دغه رسول الله مبارک د عاداتو د سنتو د پور کولو په وجه بیبي میمونه رضی الله عنها دې ځای ته شپه راوړه او په دغه ځای کې بیبي مبارک وفات شوه او بیا دفن شوه نو د هغه بیبي ده چې عبدالله بن عباس رضی الله عنهما ته طائف کې خبر ورسېده چې بیبي میمونه رضی الله عنها وفات شوې ده دا د هغې خاله وه او هغه هلته په سجده باندې پرېوته او بیا راپورته شو او ډېر په سرعت او په تیزۍ سره یې د بیبي میمونې رضی الله تعالی عنها جنازې ته ځان راورسو او د دې مبارکې بیبي جنازه عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما کړې وه د هغه سلام نه بعد بیا 40 کیلومتره مزل وشو د عثمان بورډ راغی چې دا د حرم شریف نه په 80 کیلومتره کې و ما ملګرو ته وویل چې ما سره په کمپیوټر کې مکتبه ده تاسو ودرېږئ د عثمان دا نوم په احادیثو کې ډېر زیات راغلی دی موږ به نن دا نوم ګورو په کتابونو کې او د هغې موافق به رفتار کوو موږ هلته کېناستو موږ کمپیوټر وکته چې موږ وکتل اتفاقي یو ملګري په حرم شریف کې موږ ته وویل د ټرېلي ډریورو چې په عثمان کې هغه کویه اوس هم موجود دی کم کویه چې اوبه یې ترخې او ترشې وې خو چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ورته لاړې مبارکې واچولې او هغه خوږې شوې کویه اوس هم شته دی موږ د هغې تلاش شروع شو د یمني نه م پوښتنه وکړه یمني د عقیدې فساد لرلو داري کې وویل دا بدعت دي د داسې کویانو لټنه ناروا ده زموږ یو رفیق ورته په عربۍ کې جواب ورکړه چې موږ خپل عالم لرو خپل ملا لرو تا نه موږ د بدعت او جواز او نه جواز تپوس نه دی کړی موږ ته کویې وښایه د ګوتې په اشاره تې راته چاسې بوټي وښودل داسې شین بڼ او باغ و وی هغه باغ ته لاړ شئ چې کله موږ هلته لاړو په هغه ځای کې دا هغه کویې دی چې کوم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیبیې په غزوه کې راغلي او په دغه ځای کې قافله اړولې وه او چا ورته ویلي و چې مشرکین یې مکه تاسو نه پرېږدي دې کې 4 ورځې او 4 شپې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تېرې کړې وي او بیا دې ځای کې چې واپس د حدیبیې نه راځي دلته شپه کوي فتح مکې په ورځ هم دا لښکر 12,000 دلته اړولي دي واپس د فتح مکې نه هم د دې کوی په غاړه آرام شوی دی او بیا چې څومره عمرې او حجة الوداع آخري حج د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم هم په دغه ځای کې آرام شوی دی او واپسې هم په دغه ځای کې آرام شوی دی موږ هغه کویې د هغې نه چې کوم د هغې خادم و د هغې منجور و یو سپین ږیری عرب هغه موږ ته حکایت وکړ چې زموږ حکومت د دې نه خبر شوي و چې دلته خوږې اوبه دي دلته خوږې اوبه نورې نشته ټولې ترشې دي مشینان یې راوړل چې مشین به یې ولګاو به وسوځېده چې هر څومره مشینان راوړي ناکام دي او بیا یې کمره کوله وکړه او دننه پکې داسې یو وړوکې موټر و وی صرف زما دا یو موټر پې چلیږي چې زه د دې کوی خادم یم او خدمت کومه او بیا د هغې نه اوبه راویستې تاسو ته چې کوم د زمزم اوبه مونږ درکړې په دې کې دا د بیر عثمان اوبه مونږ شریکې کړې وي دغه مبارک کوی او دا هغه معجزه رسول الله مبارک دلته ښکاره شوي وه چې ترشي او ترخي اوبه هغه دلته خوږې ګرځېدلې وي د دې کوی په خوا کې
یو بل کوی دی ارټ ور باندې او داسې غټ موټر پې لګېدلی وو هغې نه مونږ چې اوبه راواخېستې زمونږ یو ملګري ګوته باندې داسې وڅټلې نو داسې یو قسم ترخې وي چې ترشوالي نه ترخې لګېدې او خوا په خوا دا کوی د هغې ډېرې خوږې او مزېدارې اوبه دا هغه معجزه وه چې مسیلمه کذاب چې ما بیا دې پسې تاریخ وکته چې کله رسول الله مبارک لاړې مبارکې واچولې او دا ترخې اوبه خوږې وګرځېدې نو مسیلمه کذاب په ریاض نجد او یمامه باندې د پیغمبرۍ دعوه کړې وه او هغه ته خلکو وویل چې تم ځان ته پیغمبر وایي په محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ترشي اوبو نه خوږې اوبه جوړئ که ته پیغمبر یې تم یو کوهي ته لاړې واچوه که نه وی راشئ چې زم یو کوهي ته لاړې واچومه تاریخ لیکي امام ذهبي تاریخ کې لیکي چې کله مسیلمه کذاب په یمامه کې یو کوهي ته ورغی د هغې کوهي اوبه عام نورمالې ترشګنې وي خو ترخې نه وي وی چې کله ورته مسیلمه لعین کذاب لاړې واچولې د هغې کوهي ده اوبه داسې بدبویه شوې چې بیا هغه به د خره د میتیازو غوندې بدبویي لرله هغې کوهي کې د عثمان کې لږ وخت تېرول نه بعد بیا مونږه د سیرت په مطالعه باندې وکتل چې رسول الله مبارک قدید ته تللی دی او د قدید سره یو لوی باغ د کجورو په هغې کې ډېر زیاته شادوګان او زوړ آثار د هغې نه رسول الله مبارک بیا رابغ ته تللی دی مونږ د رابغ په اړخ باندې لاړو تقریبا 100 کیلومتره فاصله کې چې کله مونږ رابغ ته ورسېدو هغلته چې مطالعه د سیرت وکړه رابغ هغه میدان و چې عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنه رسول الله مبارک په دین اسلامي کې اوله غزا او جنډه ورکړې وه د ابو سفیان په خلاف باندې نو دا د رابغ په میدان باندې شوي وه دا یو علامه او دویمه دا وه چې رسول الله مبارک څومره سفرونه کړي وو په رابغ باندې سیر کړي وو او درېیمه دا وه چې رسول الله مبارک په خپلو لاسونو یو کافر مردار کړی دی چې هغه ابی ابن خلف دی د احد په میدان کې وجه دا وه چې د مکې معظمې په حالاتو کې هغه دته ویلي و زه به تا وژنم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي و زه به تا وژنم دا وعده سره شوې وه د احد میدان کې چې کله محبوب د غره په اړخ باندې اراده لرله وخته په دغه ځای کې ابی ابن خلف راغی او په اس باندې سور دی آواز کوي چې تا مکه معظمه کې ما سره یو چیلنج او اعلان کړی و ما وی زه به تا وژنم تا وی زه به تا وژنم اوس کوم خوازې صحابه په هغه د ګزار ارادې لرلې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې نه تاسو به ګزار نه کوئ د ابی ابن خلف سره ما وعده کړې ده محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په ځمکه باندې اسې نه لره او هغه په اس باندې سورو او چې ګزار یې پې باندې وکړه دا مټې ولګېده لندې د اس نه او لندې د کمر نه ګزار شه او خپلو ملګرو اوچت که ورمباړې او چغې وهلې ملګرو به پیغور ورکو چې زخمیان نورم زیات دي جاړي نه ته جاړې وی رسول الله مبارک ګزار مې خوړلی دی او هغه صادق او رښتینی دی زمرم چې کله رابغ ته ورسېده نو په دې ځای کې مردار شه او بیا عبدالله بن عمر رضی الله عنه فرمایي هغه مبارک به په هغه ځای رفتار کو چې کوم ځای به رسول الله مبارک سفر کړی و هغه وایي رابغ ته رالم شپه را باندې راله ځکه چې رسول الله مبارک دلته شپه کړې وه ما هم شپه وکړه وایي چې شپه مې وکړه ګورم چې زما د دې شپې د دې سره نږدې یو قبر دی دا قبر د شپې وشلېده او د دې نه یو سړی راښکاره شه او د دې قبر نه لمبې راووتې او یو سړی راووته په زنځیرونو تړل شوی دی ژبه یې راوتې ده او رمباړې او چغې وهي ما ته اوبه راکړه عبدالله بن عمر رضی الله عنه وایي چې ما ورته وکتل ابی ابن خلف و هغه بېدینه و چې کوم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په خپلو لاسونو باندې مردار کړي و یو کافر نبی علیه السلام وژلی بیا د رابغ نه مونږه د ابوا په طرف باندې رالو د بیبي امینې رضی الله تعالی عنها رسول الله مبارک مور بیبي ده د هغې د قبر د هغې د مزار د لیدو په اراده باندې یو چونکې دغه د هجرت لاره هم دغه وه هغه یو ډېر زړه ښاریا و زاړه اثار او بیا موږ ډېر تلاش وکړه لیکن افغاني ملګرو وویل چې شرطې هغه مزار روان کړی دی اوس نږدې ساحې ته یې وروستو او بیا یې راته په اشاره باندې د بیبي امینې رضی الله تعالی عنها هغه د قبر روان شوي اثار وښودل چې دغه ځای کې د بیبي امینې رضی الله عنها مزار و خو هغه د دغه سعودي حکومت وران کړی دی او هغه قبر هر څه ورته ختم کړي دي د هغې نه بیا موږ د بدر شریف په اړخ باندې لاړو چې دا د هجرت لاره نه وه
خو د بدر د شهداو لیدل زمونږه اراده وه. کله چې بدر ته ورسېدو بیا په بدر کې مسجد العریش هغه مسجد چې کوم رسول الله مبارک په غونډۍ ورته سفر وال شوي و او دی مبارک پکې و، دعا یې مستجابه ګرځېدلې وه. هغې یو لوی مسجد دی او د هغې نه بعد د بدر د صحابو 1400 صحابو د عبیده بن حارث رضی الله عنه او ورسره نور ملګري د هغې سره نوره لویه مقبره د هغې سلام وشو او بیا هغه غر ته لاړو په کومه غونډۍ چې حضرت جبریل علیه السلام د زرو فرشتو سره راکوز شوي و چې هغه بلکل داسې پوړنده خاوره ګرځېدلې ده چې خوا او شا ټول غرونه د هغې هغه کاڼی دی او دغه غونډۍ چې په کم باندې جبرائیل علیه السلام نزول کړی دی دا داسې شګه سره شان شګه ده بلکل نمونه د کاڼې پرې نه ښکارېږي. خو د هغې ځینه بیا موږ رالو ډېرې تلعې ته چې د تاریخ نه معلوم یو کوی په دغه ځای کې هغه هم سیرت موافق ما څه پیدا نه کړل، خو د مدینې منورې دا زاړه باشندګان چې چا هلته 20 کاله تېر کړي هغې وویل چې بیرې تلعې ته بیرې شفا عربان وایي او دلته معروفه دا ده چې دا کوی د اوبۍ ترخې وي. رسول الله مبارک لاړې مبارکې واچولې خوږې وګرځېدې یو زړه څرخه پرې لګېدلې وه په هغې مو بوکره اوچته کړه او بیا مو د هغې نه هغه اوبه راوړې ځان سره کومې اوبه چې موږ تقسیم کې د بیرې تلعې اوبه ورکې وي. او بیا بیروحه دا هغه کوی دی چې دې 80 پیغمبرانو په دې باندې اوبه څکلي دي او دا هغه خوږې اوبه وي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم به د دې طرف هر څوک راتلو نو د هغه نه به په ډالۍ او په هدیه او په تحفه کې په کجورو او د نورو هر قسم هدیې په ځای باندې د بیروحه په اوبو به ډېر خوشحالېدو چې چا به ورته د بیروحه اوبه راوړې دا ډېرې خوږې وي او د رسول الله مبارک ډېرې خوښې وي. هغه اوبه هغه هم په دغه اوبو کې مونږ شریکې کړي دي. حضرت موسی علیه السلام د 80,000 لښکر سره هم د دې کوی په غاړه باندې آرام کړی دی او دارنګې رسول الله مبارک په جمله سفرونو کې چې شوي دي اړخ ته او یا غزواتو ته اکثرا دغه ځای کې آرام کړی دی او څه آثار د هغې هم شته دي. بیا مدینې منورې ته ورسېدو هغلته د کمرې د نیو نه بعد باب السلام شریف باندې چې څوک هلته ځي نو غالبا چې دا شعر به د خادم صاحب وي یا به د دې په زبان مونږ اورېدلی د بل چا به وي. د میږي په قدمزه څوک هزار نه کړي دې نه هم زیات په آرام زه مدینه ده. بس دا شعر رایاد شو مواجه شریف کې د ازدحام د وجې نه انتظار نه شو او د ملګرو دوستانو چې کوم سلامونه و هغه بهر نه مو عرض کړل او رسول الله مبارک ته صرف په دې باندې حیا راتله چې ستا دین باندې هر قسم لخرې کېږي خو مونږه علي د مبارک مونږ نه راضي شي خوشحال شي او زمونږ شفاعت وکړي. یا بقي شریف کې هم د جمله مزارات و سلام کې که تاسو زیم دغه ښکلې طریقه ده دا تمام صحابه رسول الله مبارک ته سفارش کې پیش کوئ دی ورته جرګه کې پیش کوئ چې تاسو زما سفارش ورته وکئ چې رسول الله مبارک مونږ نه رضا او خوشحال شي. یا هغه مقامات د مدینې منورې په ټولو باندې وګرځېدو او د اوو شپو د تېرول نه بعد واپس مونږ چې کله راوتو آخري مخه ښه د سهار ټیم و ما وی کاش چې د خادم صاحب هغه کیسټ مونږ سره وی چې د سهار مانځه نه پس به روانېږو مدینې نه. ټولو ملګرو شاته کتل او ژړلې. د مسجد بلال سره زمونږ کمره وه د هغې د وړاندې ډېرې زیاتې کوترې وي. تر دغه ځای ملګرو وژړل ژړا غلې شوه ما چې کوترې ولیدې هغه شاعر شعر رایاد شو و بیا کوترو ته کېناست هغې ته مې ډېر زیات وژړل
حمامة جرى حومة جندل إسجاعي فأنت بمرآ من صعاد ومسمعي. غشیار میزان سره ترنم سره ویل زما مرګري وملته کېناستل او بیا د خالي ورځ وه قبا شریف ته رالو خیر اشراق منزل ته وشو. دغه سفر نه بیا موږ را روان شو. بیا د مدینې منورې پر راسته هغه ډیم کم چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وخت کې آباد شوی و د غره لمن کې او د هغې نه یو نهر مسجد نبوي شریف ته بوتللی شوي و. هغه د سړک د نږدې علاقې نه مونږ هغه ولیده او بېرته د ابوظبي او بیا د دوبۍ اماراتو او بیا مسقط په طرف باندې او نن زمونږ د مسقط نه پاکستان ته راونګیدل ته وشوه. د جناب خواجه صاحب مبارک د ارشاد او د امر د امتثال په بنا دا خپل مختصره د حرمینو سفر زمونږ په دې طریقه شوی و. خو ډېر ښکلی سفر و. خداوند کریم دی د چا زړه کې چې ارمان یې بار بار دی ورته بوځي. د چا چې د دغه حرمینو سره مینه الهه بار بار یې ورته بوځي. الهه د چا اسباب چې نه وي اسباب ورته برابر کړي. یا الله د چا چې اسباب برابر دي زړونه یې دې کار ته برابر کړي. او یا الله د چا زړه کې چې مینه کمه وي زیاته یې کړي. او یا الله د چا زړه کې چې مینه زیاته یې نوره یې هم زیاته کړي. خداوند کریم د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د دین د خدمت کار زموږ د ټولو نه واخلي. د دین خدمت هر لباس کې کېږي. امیان یې د امیانو لباس کې کولی شي. علما یې د علماو لباس کې کولی شي. مالدار یې د مالدارۍ لباس کې کولی شي. غریب یې د غریبۍ لباس کې کولی شي. هر څوک یې کولی شي. خو الدین والنصیحه دین چې کوم دی هوبهو خیرخواهۍ ته وایي. بس خپل د مسلمانانو وروڼو د خیرخواهۍ غم وکئ. چې تاسو کوم یو کس سالکان جوړ شوي یئ که یو کس مو بل سالک هغه چې څه عبادت کوي څه تهجد کوي څه ښه سړیتوب کوي څه کوي نو هغه خو یې کوي خو ستا عملنامه کې هغه اجر اچولی کېږي. د سالکانو وروڼو څومره چې اهل زیغ دي غلطو عقیدو والا دي هغوی خپلې روپۍ خرچ کوي خپل ځان ستړی کوي ژبه ستړې کوي او مال خرچ کوي جان خرچ کوي خو د خپل مسلک ته خلک پیدا کوي. تاسو هم دا خو څه ډله نه ده چې ګینې تنظیم دی تاسو به تنظیم ته خلک راغواړئ. تاسو پکې دومره وخت تېر که څه تنظیم دی او څه په دې کې تنخواګانې دي خو د ژبه راوړئ پیر صاحب ته یې هم ورکوئ ناتخوانانو ته یې هم ورکوئ. دې کې خو څه پیسې نشته خو د خدای رضا پکې ده او د شریعت پابندي پکې ده او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د نیکانو مینه پکې ده. نو دغې د خیر کار ته نور خلک هم را طلب کوي کوشش وکوي. دا تاسو چې څومره ناستئ کم سے کم څومره کسان ناستئ که تاسو کوشش وکوئ هفته کې نه په میاشت کې نه په کال کې خو یو سړی دې کار ته جوړولی شئ چې هغه تاسو دې مریدۍ طرف ته طلب کوئ دې د خیر کار ته یې طلب کوئ. نو تاسو سوچ وکئ چې تاسو په کال کې یو سړی طریقت ته راولئ تاسو ته به څومره اجر وي د آخرت دپاره او دنیا لحاظ سره به دا ستاسو نننۍ مجمع را روان کال کې میلاد النبي کې څومره دوخیمه او غټه ګرځېدلې وي. نو دا وجه دا ده چې مونږ د الدین والنصیحه ته توجه نه کوو. بس مونږ وایو چې مونږ ښه خلک شو مونږه بس کافي ده. نه دین د صالحیت او د مصلحیت نوم دی. خپله به هم ښه سړی جوړېږي خو د غیر د اصلاح به هم کوشش کوي. نو څومره وروڼه وي په هغې کوشش وکوئ کورنۍ باندې کوشش وکوئ او رشته دارو باندې کوشش وکوئ خپل جمګاوڼ باندې کوشش وکوئ. دا د خیر کار ته یې جوړ کئ او د دې مشایخو لمن ته یې راولئ. وما علی الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم. حضرت صاحب د محبوب علیه السلام د سیرت مختصری خبرې وکړلې. دغه شان د به تاسو ته انشاءالله رئیس الشعراء مدح مصطفی بلبل چمنستان مصطفی صلی الله علیه وسلم